اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو فیض افریدی یم او نن په نیو اډا بس سټینډ کې موجود یم. کتونکو کلم چې پولیس د کاباخانې یعنی د چکلې خلاف کاروایي کوي، زه اکثر زما په پیج باندې به تاسو کتلي چې زه لیکم چې پروانه اور تتلیا گرفتار. خو نن زه تاسو ته نه ویم چې پروانه اور تتلیا گرفتار دې وخت کې زما په سیټ باندې تاسو ته ښکاري دا د نیو اډې چوکي ده، پولیس چوکي چې ورته ویلی کېږي. د دې انچارج چې کوم دی مراد خان سب انسپکټر، هغه د خپل ټیم سره په توحید کالینۍ کې کاروایي کړې ده، په یو کور باندې چاپه والې ده او په چاپې په دوران کې دغه کور نه 15 ښځې او څلور سړي چې کوم دي هغه ګرفتار کړي چې هغه په ناقابل اعتراض حالت کې موجود وو. دا ګرفتار کړو ښځو تعلق چې کوم دی نو هغه د کندرو چې د نوشیره علاقه ده او دویم علاقه د بدرچۍ ده. د یوې زنانه تعلق پکې د جنډې مرکز سره دی او د بلې زنانه تعلق پکې پیرپای سره دی. پولیس چې کوم سړي ګرفتار کړي د هغوی تعلق هم د مردان د مختلفو علاقو سره دی، چې د یو کس تعلق پکې د مردان توپو چوک سره دی، د بل تعلق پکې د شنکر سره دی، د بل کس تعلق پکې د سټیشن ټولونه چارتدي سره دی او یو کس تعلق پکې د آئین چترال سره دی. دغه ګرفتار شوي سړو او ښځو نه پولیس چې کوم دی نو ریکوري هم کړي ده، موبایل یې برآمد کړي او ورسره یې نغدې پیسې م هغه م چې کوم دی نیولي دي او د قانوني کاروایۍ دپاره دغه خلک چې کوم په کاباخانه کې چې پښتو کې ورته چکله ویلی کېږي د قانوني کاروایۍ دپاره دغه ښځې سړي تناسدي ته منتقل کړي دي او د هغوی خلاف یې پرچه ورکړې ده او په هغې کې تفتیش روان دی.